اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزانو د جمعې مبارکه ورځ ده او د سفر المظفر مبارکه میاشت ده. الله پاک په قرآن کې فرمایي وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. وی منگ تاسو معتدل امت جوړ کړی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت دا معتدل امت ته الله پاک فرمای تاسو ما جوړ کړی دی کی به اعتدال وی دی امت کی به نه افراط وی او نه به تفریط وی. دا امت به داسم نه کوي چې یو شی په دین کې نه وي او هغه په دین کې راولي او د تفریط معنی دا نه چې یو شی په دین کې وي او دای ته وباسي. دی امت کې به دا دواړه کارونه نه وي. دا سفر میاشت ده. بعضې خلک په دې کې داسې کارونه کوي د افراط نه کار اخلي چې هغه په دین کې بلکل وي نه هغوی د سفر په میاشت کې دا ټول هر څه راولي. داسې خلک هم شته دي. نو د هغې متعلق درته یو څو خبرې کومه چې دا کوم ښځې په دې سفر میاشت کې بعضې کارونه کوي یا دا سړي کوم عقیده لري د هغه عقایدو باره کې درته یو څو خبرې کوم. عزیزانو سفر ته سفر ولې وایي؟ دا دویم میاشت ده دته سفر ویلی کېږي. دته دا د سفر میاشت ولې وایي؟ تفسیر ابن کثیر والا لیکي وایي اصل کې زمانه جاهلیت کې او د اسلام په ابتدا یو څو کلونو کې څلور میاشتو کې به جنگ نه کېده. یو به د ذوالقعدې میاشو، یو به د ذوالحجې میاشو او یو به د محرم میاشو او یو به د رجب میاشو. دا ډېر معززې میاشتې به وي. نو سفر ویلی کېږي خالی کېدل ته. نو دا درې میاشتې به دوی جنگ نه کوو ولې دا ډېر معززې میاشتې وي. په دې کې جنگ بند و مکمل ذوالقعده، ذوالحجه او محرم. نو سفر به چې راغی عربو جنگ دستور د عربو جنګو جنگ به یې ډېر زیات کو. نو سفر په میاشت کې به ټول سړي د کور نه ووته کورونه به خالي شو. ځکه ورته د سفر میاشت ویلی کېږي. کورونه به خالي شو. سفر معنی ده خالی کېدل. نو د درې میاشتو کې به دوی جنګ نه کوو وړوکي به یې خارښ کوو. په دې سفر میاشت کې به د کور نه ووتل جنګونو ته دا دوی دستور و. نو ځکه ورته سفر ویلی کېږي. دا صفر هم د سفر نه دی. صفر هغې ته ویلی کېږي چې بلکل خالي. نو دا صفر چې موږ وایو که نه ایک نه مخکې صفر دا د سفر نه دی. دې میاشت ته به دوی منحوس ولې ویلې دې سفر میاشت ته؟ تر اوسه پورې د بعضو خلکو دا عقیده ده. ځکه چې د دوی خلک به د سفر په میاشت کې به ځوانان ډېر مړه کېده. ولې چې درې میاشتې به جنګ نه و کړی. جنګ ته به لاړه جنګونه به هسې بیسه جنګونه به یې کو. ځوانان به یې ډېر مړه کېدل، بوډاګان به یې مړه کېدل، ماشومانان به یتیمانان پاتې کېدل. ځکه به ورته ویلې چې دا منحوسه میاشت. هغه وخت نه اوس دا سیسټم را روان دی. نبي علیه الصلاۃ والسلام د دې ټولو خبرو رد وکړو چې زمانه جاهلیت کې تاسو کمې خبرې کوئ یا اوس دا کمې خبرې دي. نبي علیه السلام فرمایي ابو هریره رضی الله عنه راوي دی وایي لا عدوه په اسلام کې دا نشته چې د یو کس بیماری بل چاته لګي. نمبر دو لا طیرته په اسلام کې بدفعلی، بدشګوني، بدخیالي نشته. نمبر تین ولا هامته په اسلام کې دا نشته. د هغوی عقیده به دا وه چې کوم سړی ووجلی شو، قتل کړی شو، دا مقتول هر جمعې شپې له راځي او اواز کوي چې ما باندې وینه وسکئ. دا نشته چې دا مقتول به کور ته راځي. نمبر چار ولا سفره کومه عقیده چې ستاسو ده
چې د سفر میاشت دا منحوسه ده، دا نشته په اسلام. اول نمبر وی لا عدوه. عزیزانو یو بیماری د یو کس بل چاته نه لګیږي. د نبی اسلام یو بل حدیث دی چې تاسو د برګي بیمار نه داسې تښتئ لکه څنګه چې شرمخ نه تښتئ. نو دې حدیث نه خدا معلومیږي چې د یو کس بیماری بل ته لګیږي. یو بل حدیث هم دی، عمر صاحب یو کلی ته تلو، هلته ورته چا وویل چې دې کې طاعون بیماري ده. عمر صاحب ویلې وایي دې کلي نه موږ را واپس کیږو، ولې دلته بیماري داسې نه چې موږ ته ولګېږي. عمر صاحب د هغه کلي نه را واپس شو. یو صحابي ورته وایي اتفر من قدر الله، د الله د تقدیر نه تښتې؟ عمر صاحب ورته ویل افر من قدر الله الى قدر الله، د الله د تقدیر نه تښتم د الله تقدیر طرف ته. نو دې دوه حدیثونو کې خدا معلومیږي چې د یو کس بیماری بل ته لګیږي، او نبی علیہ السلام وی لا عدوه، د یو بیماری بل ته نه لګیږي. جواب دا دی چې نبی علیہ السلام دا کومه خبره کړې چې برګي بیمار نه تښته، دا د هغه خلکو د پاره دی چې عقیده یې کمزوري وي. اسې نه چې د برګي بیمار ته د بیماری ولګي او ستا عقیده کې فرق راشي، دا ووایي چې زه د بیمار کما د بیماری ماته ولګېده، دا عقیده نه جوړه نه شي. عمر صاحب چې را واپس شو صرف کمزورو مسلمانانو دپاره چې هسې نه دوی ته هلته طاعون ولګي، دوی دا ووایي چې موږ ته هلته نه بیماري ولګېدله، حالانکې یو بیماري بل ته نه لګېږي. دا کرونا وایرس کې به چې موږ خبره کړه دا احتیاطي تدابیر به وو چې د خلکو عقیدې خرابې نه شي، ځکه موږ ویل فاصله کې ودرېږئ، دا وکئ دا باقي یو بیماري بل ته نه لګېږي. یو صحابي رسول الله مبارک ته راغو، ورته وایي یا رسول الله ته وایې چې لا عدوه یو بیماري بل ته نه لګېږي، موږ ګورو چې یو خارښتي اوښي هغه چې کله یو ځای کې ولاړي او نورو خانو سره وتړي ټولو باندې خارښ ولګېږي. نو نبي علیه السلام ورته جواب ورکوي دی اول باندې دا خارښ چا لګولی و، دی اول باندې دا خارښ چا لګولی و، الله ته به خبره ځي. که ته وایې دا اول مې بل سره ودرولی هغه ته چا لګولی دی، که ته وایې هغه سره مې ودرول تر اخره پورې چې ځي اخري سر به چا ته روځي؟ الله ته به روځي. نو دا یاد ساتئ که دا عقیده د چا وي چې یو بیماري بل ته لګېږي، نبي علیه السلام فرمایي دا عقیده غلطه ده. نمبر دو ولا طیرته، بدفعلی نشته، بدشګوني نشته، بدخیالي نشته. دا بعضې خلک وایي زما لاس وګوره، یاره په دې لاس کې د لیکل شوي واده به کې مالداره به دا بل لاس مې وګوره، یاره په دې لاس کې دا غمونه به راځي، دا اسلام کې نشته. کافرانو به داسې کو چې کله به کار ته وتل نو یو ونه باندې به یې رسې کاڼه وویشتلو، که مارغه به ښي طرف ته الوته دوی به سفر کوو، سفر ته به وتل، او که ګس طرف ته به مارغه لاړه دوی به بیا سفر ته نه تلل. وایي دا ښه دی، دې ته بدفعلي ویلی کېږي. بدخیالي دا نشته. دا ښځې که خیال دې کړي په پیاله کې چې کوم دی ډکې واچې د کاوې ډکې، وایي یاره دوه ټکي پکې ګرځي، وایي کېدی شي مېلمانه دوه راشي. داسې دا وکه نه ده. په اوړو کې اوبه ترې زیات شي، سهو شي او چل څه جوړ کړي، وایي کېدی شي مېلمانه را روان دي، اوبه پکې زیاتې شو. دای دا الو چې ورته ویلی کېږي په اردو کې، دای په کور باندې کښېني وایي بس دا منحوسه شو. دا نشته شریعت کې. ښځې نه خپل کارنامه شوي هغه یې راړئ په دې باندې چې وروره بس شیخ و مېلمانه راځي، څوک څه وایي ګډې وډې لګیا دي. نو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي ولا طیرته، بدفعلي نشته، ښه فعالي شته. چې ته یو نیک سړی سهار ټایم کې کار ته رواني او یو نیک سړی دې وکته او تو ووایې چې نن به زما ورځ ښي، بلکل دا شته. خو دا نشته چې ته وایې چې دا سړی مې وکته دا خو منحوس او نن مې ورځ ټوله خرابه ده. دا شیزونه په شریعت کې نشته. دا به مخکیني خلکو کول او تر نن سبا پورې دا عقیدې رایج دي زموږ په دې کورونو کې. دا شی نشته، دې نه ځان وساتو. نمبر 3 ولا هامته، دا نشته چې کوم سړی یو کس ووژني هغه مقتول چې کوم دی هره جمعې شپې کې راځي او هغه دا وایي چې ماله وینه راکړئ یا زما بدله واخلئ. دا کیسې د کافرانو کیسې دا نشته. او څلورم نمبر ولا سفره، سفر باره کې چې د خلکو دا عقیده چې دا منحوسه ده، دا د هغه کافرانو د وخت نه را روانه ده، د جاهلیت د زمانې نه را روانه. دا شی نشته په شریعت کې. د سفر میاشت منحوسه نه ده. که ته دا میاشت منحوس ګڼي او ته دا خبره کې چې دی کې نبي علیه الصلاة والسلام بیمار شوی دی او دا منحوس ده، نو چې په کوم میاشت کې نبي علیه السلام وفات شوی دی خو بیا د ټولو نه منحوسه پکار ده.
نو عزیزانو دا څلور خبرې شریعت رد کوي چې دا څلور خبرې ټیک نه دي.